بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. مخکې د فاسقانو قباحتونه ذکر شو چې دا فاسقان په دې وجه گمراه شو چې دیو د الله تعالی عهدونه ماتول او الله تعالی چې کوم احکام را لېږلو چې دا پیوس کوي نو هغه قطع کوله او پزمکه کې فساد کولو، نو په دې وجه دیو تاوانیان شو، د توبې طاقت د دیو نه سلب شو او کافران شو او د عذاب مستحق شو. او دغه درې وانه ګناهونه دي، دا کبیره ګناهونه دي. خام د څوک وعده ماتیو، څوک د الله احکام او صله رحمی ماتیو او پزمکه کې فساد کوي، کبیره ګناهونه دي. او که په چا کې داین د دین توبه استل پکار دي. خام دا په توبې نه بغیر دا ګناهونه نه معاف کیږي. وس الله تعالی په دې آیات کې یو توبېخ هم ورکوي، یره ورکوي، رټنه ورکوي او ډېر د مینې په انداز کې ورکوي. الله تعالی د مینې په انداز کې چې کیف تکفرون، څنګه به تاسو انکار کوئ، څنګه به د الله تعالی توحید نه منئ، څنګه به د یا ایها الناس اعبدون به انکار کوئ. هلته وویل که نه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم، یو انعام داو چې الله تعالی تاسو پیدا کړی. ولې د الله تعالی بندګي وکړو؟ ځکه چې الله تعالی تاسو پیدا کړی یو. دغه اولنی انعام او خلقت چې الله تعالی انسانان پیدا کړل. او په دې آیاتونو کې 4 قسمه انعامات چې دین هغه ذکر کیږي. 4 قسمه انعامات. پهلا اولنی انعام نو هغه خلقو چې الله تعالی د انسانان پیدا کړل. دویم انعام دار چې الله تعالی وجود درکو، وجود ته نه وې، ته په نش باندې وې، آدم وې، معدوم وې، بے جان وې، بے روح وې. الله تعالی پتا کې چې د روح واچېلو، ژوندې کړې، پیدا یې کړلې، وجود دې دل چې دنو درکو. دا دویم انعام دی. او دریم انعام دا دی چې هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، چې الله تعالی په دې ځمکه کې چې څه دي دا الله تعالی ستاسو د پیدې دپاره چې دنو پیدا کړله، هر څه ستاسو د پیدې دپاره پیدا کړل. او بل څلورم چې دنو انعام دا دی چې ځمکه پیدا کړله، نو الله تعالی په دې ځمکه کې چې دنو بیا ستاسو نیکله چې دنو خلافت ورکو. آدم علیه السلام، آدم علیه السلام چې دنو الله تعالی په خپل لاس باندې چې دنو پیدا کو، په دې کې شرافت دی د انسان. او بیا آدم علیه السلام له چې دنو علم ورکو، وعلم آدم الاسماء كلها، نمونه ورته چې دنو وښودله. بیا بل انعام دا و چې دې آدم علیه السلام ته چې دنو دا مسجود الملائک وګرځېدو، چې فرشتو ته یو پاک مخلوق ته الله تعالی وویله و چې دې آدم ته چې دنو سجده وکړو. نو په دې کې د انسان چې دنو شرافت دی. او بیا د هغې نه پس چې دنو د آدم علیه السلام نه خطا وشولله، نو الله تعالی وله چې دنو توبه قبول کړله. نو انسانانو تاسو چې څه کړلي نو توبه وکاږئ او الله طرف ته چې دنو راوګرځئ. ستاسو د نیکه توبه چې دنو الله تعالی معاف کړله، د توبې دروازه چې دنو بنده نه ده، نو تاسو الله ته چې دنو توبه وکاږئ. نو دا په دې آیاتونو کې چې دنو ذکر کیږي. کیف تکفرون، څنګه به تاسو انکار کوئ، څنګه به تاسو چې دنو کفر کوئ، یعنې توحید نه به چې دنو انکار کوئ چې الله تعالی چې دنو ستاسو خلقت کړی دی، تاسو چې دنو پیدا کړی یو. او دا د هر انسان په دې جسم کې او فطري چې دنو دا خبره موجود ده چې زما خالق چې دنو الله تعالی دی. خام او دا ټولو انسانانو چې دنو دا منودله، او دا مشرکینو منودله. ها مشرکینو چې دا غوی نه به تپوس وکړو چې ځمکه او اسمانونو انسانان چا پیدا کړلی، لیقولن الله، نو هغوی به ویله چې دا الله تعالی پیدا کړلی. خو بیا وروستو چې دنو خلق پیدا شو، وروستو زمانه کې بیا ملحدین راله، ملحدین
چې هغوی نظریه او دا وه چې څنګه یو شی موږ په خپل سترګو نه لیدلی نو هغه څنګه ومنو او کمیونست او دهریان چې دی نو خلک پیدا شو هغوی به دا ویل چې موږ یو شی په حواسو باندې چې دی نو موږ مسا کولی نه شو په حواسو یې معلومولی نه شو نو هغه شی چې دی نو هغه څنګه ومنو نو تا ته ما مخکې چې دی نو خبره تېره شوې د امام ابو حنیفه صاحب چې هغې سړی ویشتللو او سړي چغې والې او ویله چې دی نو زما دا ککرۍ چې دی نو درد کوي نو امام ابو حنیفه صاحب ورته وویله چې ته وایې الله تعالی نشته او دا کائنات خود به خود پیدا شوي دي نو ته وایې زما سر درد کوي نو ته ما ته دا درد چې دی نو راوښایه درد خو چې دی نو په سترګو باندې نه ښکاري او دی هغه دی چې دی نو منې نو دا څنګه کېدی چې دوسې کائنات دی پیدایي په هغې کې نظم و ضبط یې په هغې کې ډسپلن یې هغه دی چې دی نو ښه په مدار سره چې دی نو هغه دی روان نو څنګه د هغې خالق چې دی نو هغه نشي کېدلی په دې دنیا کې څه شی دي د هر شي چې دی نو یو خالق دی اوس دا لوډ سپیکر دی او دا مایک دی د دې چې دی نو څوک جوړونکی دی که نه خو جوړونکی موږ نه لیدلی موږ په سترګو باندې نه لیدلی دغه شانتې کې چې دی نو الله تعالی د کائنات یې جوړ کړلي خو الله تعالی موږ په سترګو باندې نه شو لیدلی په دې سترګو کې چې دی نو طاقت نشته دی چې الله تعالی چې دی نو ویني هغه بیا چې دی نو په قیامت کې یې ښه نو دې انسانانو ته الله تعالی یو قسم زورونه ورکوي توبیخ ورکوي چې کیف تکفرون څنګه به چې دی نو تاسو انکار کوئ څنګه به چې دی نو تاسو کفر کوئ څنګه به تاسو د یا والناس عبدون انکار کوئ بالله د الله نه وکنتم امواتا او وی تاسو مړه تاسو څه وی مړه وی نشت وی نشت آدم وی او معدوم وی نو الله تعالی چې دی نو تاسو شته کړی یو تاسو چې دی نو په تاسو کې چې دی نو روح واچېللو مړه وی په احیاکم نو بیا یې ژوند کړی په دنیا کې ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کوي ثم یحییکم بیا به تاسو ژوندي کوي ثم الیه ترجعون بیا به تاسو دغې الله ته واپس کړی شئ نو په دې کې دوه ژوندونه ثابت شو دوه ژونه دوه حیاته او دوه مرګ چې دی نو ثابت شو او دریم حیات چې دی نو هغه نشته په قرآن کې ښه که څوک دریم حیات ثابتوي نو دا د قرآن د آیاتونو سره چې دی د دې به تضاد راځي تضاد ښه هلته سوره مومنون کې نه دی هلته چې دی نو هم راځي سورة مومنون چې دا کافران به وایي چې قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل دیو به وایي چې ای ربه تا موږ له دوه مرګ راکړله او دوه ژوند نه دې راکړه دوه حیات دې راکړه او موږ اعتراف کوو د ګناهونو خپلو نو آیا شته د جهنم نه د وتو څه لاره دې ځای کې چې دی نو دا څه وایي قرآن دوه حیاته او دوه مرګه ښه نو د قبر دغه سره به څه کوې چې په قبر کې چې دی نو دغه حیات پکې ذکر نه کو ښه نو هغه داسې ژوند نه دی ګوره د قبر ده یا ورته هم ورته ژوند ویلی کېږي او هم ورته مرګ ویلی کېږي که ته پکې ژوند ثابتی په قبر کې نو بیا به په دې انسان باندې مرګ راځي بیا او بیا به چې دی نو دا ژوند دی کېږي نو دا خو تا درې حیات دې ثابت کړل او درې مرګ دې ثابت کړل نو په دې قبر کې نه دی دا جسم خو پروت دی خو د دې سره دا روح چې دی نو دا روح ورسره چې دی نو دا روح بیا په بل ځای کې دی یا په علیین کې دی او یا په سجین کې دی چې دا روح کله په دې جسم کې نو دا حیات دی حیات دی ژوند دی خو چې کله د جسم نه چې دی نو دا روح وځي نو دا بیا چې دی نو مرګ دی نو په قبر کې خو هلته جسم پروت دی خو هغه روح یې نه دی یا په علیین کې دی د مؤمن مسلمان روح او د کافر هغه په کوم ځای کې دی په سجین کې دی نو دا ژوند نه دی ګورې ښه خو د هغه ځای نه ورسره تعلق او کنیکشن شته دی د هغې علیین نه یا د سجین نه لکه نور په اسمان کې دی خو د ځمکې سره تعلق شته که نه دغه شانته کې چې دی نو دا روح په علیین کې یا په سجین کې دی
خو د دې باډۍ سره او د دې جسم سره څه تعلق چې دی نو هغه شته دی نور د قرآن نه چې دی نو دا ستا او نور دا نه چې په قبر کې عذاب نشته دی داسې نشته ګورئ دا د قرآن نه هم ثابته ده تقریبا د 14 آیاتونو نه او د متواتر احادیثونو نه چې په قبر کې چې دی نو هم راحت شته هم خوشحالي شته دی او هم چې دی نو عذاب شته ښه د دې نه چې څوک انکار کوي نو د قرآن او د احادیثو نه به انکار کوي په قبر کې خوشحالي هم شته او عذاب هم شته ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه 2 قبرونو باندې ورتیر شو مدینه کې نو وای دې 2 قبرونو والا باندې چې نو عذاب دی او دا عذاب چې پیدا نو دا څه دومره غټ ګناه نشته دومره غټ ګناه د دیو نو چې دیو ته ځان نشو بچ کولای دیو ته ځان بچ کولای شو ډیر واړه ګناونه ډیر واړه کارونه چې پای کې یو چې نو دی یو انسان د تشو میچازو نه ځان نه بچ کولو او دی بل سړی چې نو چوغلی کوله نو په دې وجه چې نو دیو باندې عذاب قبر دی نه قبر عذاب دی پی نو بیا نبی له صلوات و سلام د کجوري وسانګ چې دینو راواغستل او ماته کړله نیمه په یو قبر باندې ولګوله او نیمه په بل قبر باندې ولګوله نبی له سلام فرمایله وای تر څو پورې دا پاڼه او دا سانګ شنه یو د دیو په عذاب کې بس پکواله راځي پکواله نو دین دا نه ثابتېږي چې ته په قبر باندې وسانګ لګوا او ته په درې سانګ لګې نبی له سلام خو په یوې وسانګ خو دیو دین چې دنو دا نه ثابتېږي چې تم په چې دنو سانګي لګوا پانی پېږدا او نبی له صلوات و سلام دام فرمایلی چې القبر روزه من ریاض الجنه او حفره من حفر النار چې دا قبر نه ده دا د جنت د باغچونه یو باغچه ده او یا د جهنم د کندونه چې دنو یو کند ده نو پدې کې راحت هم شته پدې کې سکون هم شته او پدې کې عذاب هم شته ده ښه تپوس بچیدنو کیږي سوال جواب کم ځای کیږي په قبر کې بکیږي من ربک من نبیک ما دینک دا تپوسونه بکیږي نو دا دې سینه ته دلته یاد کو نو تبعلته جواب ورکې دا چې تا د قرآن او سنت تابعداري کوله د قرآن او سنت مطابق ستا عملو نو دا په دې باندې چې دنو ته دا جواب ورکې ښه ته جواب ورکولې شی بیا حدیث کې راځي چې کله یو مؤمن مسلمان ښه جوابونه ورکي دا پرشتي دې تپوسو کې دا دومره ښایسته جوابونه یې تا راکړه دا تا په کوم ځای کې زده کړو وایي قرأت کتاب الله وصدقت وآمنت ما د الله تعالی کتاب لوستی و ما د هغې تصدیق کړی و ما به دغې کتاب باندې چې دی نو ایمان راوړی و نو ځکه ما دا ښایسته جوابونه چې دی نو درکړل نو الله دې موږ ته دا سوال جواب چې دی نو آسان کړي دا غټ ګوره امتحان دی ښه چې په دې امتحان کې څوک کامیاب شو نو اخوا دا کم سفر چې دی نو دا بیا آسانی او چې دلته څوک پیل شو دا اخوا سفر و چې دی نو دا به ډېر ګرانې بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ به چې دا قبرونه ولیدله نو دومره به یې جړله چې د هغې د سترګو نه به چې دی نو دومره اوښکې لاړې چې دا ږیره به چې دی نو د اوښکو نه چې دی نو لمده شوه نور صحابه کرامو دې تپوس کوي وایي د الله رسول چې دی نو د جهنم او د قبر او د جنت تذکرې کوي ستا حالت داسې نه خرابېږي وایي ته چې کله قبرونه وینې عادره وینې نو ستا حالت چې دی نو ډېر سخت خرابي نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وایي دا قبر نه دی اول منزل من منازل الاخره دا د آخرت د منزلونو نه اولنی منزل دی چې دلته انسان کامیاب شو اخوا بیا کامیابي ده خو چې دلته انسان پیل شو نو اخوا بیا څه شی دی بیا سختی ده نو په قبر کې چې دی نو راحت او سکون دواړه شته دی خو دریم حیات چې دی نو هغه ولې نه ثابتېږي ښه د قبر دا انسان نه دا داسې دی لکه خوب چې ویني لکه خوب چې ویني په خوب کې اوس انسان باندې سختي هم راځي کله انسان خوب ویني نو په دې باندې دومره سخت حالات یا چې دی نو چا رانیولی او رازغلی او دا منډې وهي کله پکې د چتونو نه چې دی نو راودانګي او کله په سخت حالاتو کې او کله چې د خوب نه راپاسي د خولې پرې راغلي او د جامې لمدې شوي او ډېر سخت چې دی نو یېرېږي او ځینې خلک ښایسته خوب ویني په ښایسته خوب کې چې دی نو خوشحاله وي باغونه ویني چینې ویني نهرونه ویني په هغې کې چې دی نو خوشحاله وي چې راپاسي چې دی نو ارمان کوي چې دا خوب نه وی ختم شوی نو دا چې د خوب غوندې کې حالت دی ښه
نو 2 مرګونه ثابت شو او 2 حیات. نو یو کنتم امواتن وای تاسو چې دنو مړه، یعنی نو وای نشت وایو، په نش باندې حساب وایو. فاحیاکم نو ژوند در کو تاسو له الله په دنیا کې، ثم یمیتکم بیا به تاسو وجنی، بیا به تاسو له چې دنو عمر درکړی دی یا 50 کال یا 50 کال او الا ماشاء الله څوک به چې دنو د 80 کالو نه چې دنو اوړي. نبی علیہ السلام حدیث کې فرمایي وای زما د امت اوسطن عمر چې دی نو هغه به د 80 او د 80 په منځ کې، ډېر کم خلک به چې دنو هغه به 80 دا فکر د انسان نه دا به چې دنو پار کې، څوک به 80 ته چې دنو ورسیږي. نو زیات دغه چې دنو مرګونه چې دنو راځي نو به دغه 80 کالو او د 80 کالو په عمر کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 63 سال په عمر کې چې دنو پات شوی خان. نو بیا په تا باندې مرګ راځي، دې مرګ له چې دنو تیارې وکړه، هیڅ په خوله باندې مو وایي چې مرګ را روان دی را روان دی، د زړه نه چې دنو د عمل نه چې دنو د دې لپاره تیارې وکړه چې دې ځای له به چې دنو ورځو. ثم یحییکم بیا به تاسو را ژوندي کوي، بیا د قبر دا دغه چې ختم شي دا امتحان، نو بیا به چې دنو آخرت ته چې دنو انسانان را پاسي، الله تعالی به چې دنو خپل ځان ته چې دنو را پاسي. ثم الیه ترجعون او بیا به تاسو دی الله ته واپس کړی شئ. داسې معنی مه کوه چې واپس به شئ، واپس به کړی شئ، ځکه چې چا به خوښه وي د چا به نه یې خوښه، خو دا به چې دنو خامخا به چې دنو دغه ځای ته چې دنو واپس کېږي الله تعالی ته، الله تعالی ته چې دنو حساب ته به چې دنو ودرېږي. چې کله په دې انسان باندې مرګ راغی نو بیا به چې دنو د په قیامت کې چې دنو الله تعالی به د دې قبرونو نه چې دنو بیا را پاسي او دا انسان ته به وایي چې دا جسم خو چې دنو خاورې شو، خو بیا به الله تعالی دغه ذرات نه دي، دا ذرات چې دنو دا به چې دنو بیا راټولوي. او ساينس هم د دې نه ثابته کړله چې د دې انسان په دې شا کې نه دی یو اډوکی دی یو جراثیم دی، عجب الذنب هغې ته وایي، په دې شا کې تللی آخر سر ده، په دې آخر سر کې کسې ورکوټې غوندې کې لکۍ غوندې کې ده، دا اډوکی یې راپورته شوی دی، دا په دې خاوره کې چې دا جراثیم نه دی، دا نه خاورې کېږي، دا موجود دی، دا ژوندی دا چې دی نو بیا به د دې نه دا انسان داسې راوځي لکه دا بوټی چې دی نو د تخم نه چې دی نو دا بوټی چې دی نو راخیږي، دغه شان به انسان چې دی نو راپاسي. او مرګ نه دی دا چاته وخت نه دی معلوم ښه چې زما چې دی نو څومره نیټه ده، فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. کله چې هغه نیټه مقرره شي نو بیا نه یو سکند نه څوک شاته کېږي او نه یو سکند چې دی نو څوک مخکې کېږي. او چاته خپل ځای هم نه دی معلومه چې په کوم ځای کې به چې دی نو زه مرمه، هغه مرګ ځای ته چې دی نو الله تعالی چې دی نو دا انسان رسوي ښه هغې ځای ته چې دی نو رسېږي. بل ورځ په دې اخبار کې وو د دې کراچۍ نه یو فیملی راغلو سوات ته په چکر باندې، نو پلار هم ورسره و بچي هم ورسره و، نو بیا چې رسین په غاړه باندې چې دی نو تصویران ایستله په دې موبایل کې، نو هغه ماشومه جنۍ نه وه، هغه د خپې خویدل و، نو سیند ته چې دی نو ورلیدل وه، نو سیند ته ورلیدله چې هغه ایسته په مخه باندې واغېستله، نو چې هغه پلار یې دا ولیدله، پلار چې دی نو هر څه واچېدل او پلار هم پسې ورودانګله، چې پلار پسې ورودانګله او جسته هغه هم ویوړو، دواړه چې دی نو ایسته مړه شو. په کوم ځای نه راغلو مرګ یې چې دی نو په کوم ځای کې چې دی نو لیکلی شوی، هغه ځای ته چې دی نو راورسېدله. او هغه نور خلک چې دی نو هغه داسې پاتې شو، ژوندي پاتې شو، د هغوی نیټه و بل ځای کې چې دی نو لیکلی شوي. نو ته د مرګ نه نه خطا کېږي ښه، مرګ نه نه خطا کېږي، مرګ په تا پسې درپسې دی. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. که تاسو په اوچتو اوچتو بنګلو کې او قلاګانو کې مضبوطو قلاګانو کې پناه واخلئ او هغې ځای ته به چې دی نو هم درځي، دا به غارونو ته هم درځي، د دې نه چې دی نو څوک نه خلاصېږي ښه. الله تعالی حبیب تلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نور پکې لا څوک دی چې هغه به دلته پاتې کېږي، دا د پاتې کېدو ځای نه دی، دې نه به چې دی نو ټول. نو ثم الیه ترجعون بیا به تاسو دی الله ته چې دی نو واپس کړی شئ. هو الذي دا الله هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا یې کړه ستاسو دپاره ما هغه څه فی الارض په ځمکه کې دی جمیعا ټول، خلق لکم ما فی الارض چې ستاسو د پیدې دپاره چې دی نو پیدا کړه چې په دې ځمکه کې څه دي دا ټول، دا د الله تعالی په دې آیات قدرت دی او نعمت هم دی او د الله تعالی چې دی نو معرفت هم دی ښه. نو داسې الله بندګي وکړه، داسې الله ومنله، داسې الله نه ته څنګه انکار کوې چې په ځمکه کې څه پیدا کړلي نو هغې د انسانانو د پیدې دپاره پیدا کړلي.
نو بیا به ته به وایې چې په دې ځمکه کې خو ضرري شیونه هم شته دی په هغې کې د انسان چې دی نو څه پیده ده لکه ماران شو لړمانان شو نو بیا تفسیر جلالین والا ویو وی بعضو للانتفاع و بعضو للاعتبار وی بعض چې دی نو په دې کې د عبرت دپاره دی او بعض چې دی نو د پیدو دپاره دی نو د دې مار لړم نه چې دی نو عبرت واخلئ عبرت اوس دې مار لړم ته چې ته ګورې دا مار څومره په شکل کې چې دی نو ښایسته یو څومره چې دی نو هغه تیز دي او چې انسان بوی هم پې ورشي نو د هغه ځای نه چې دی نو هغه منډکی و او د دې نه عبرت دا واخله چې د الله رسول ویل دی چې دا ماران لړمانان نه دي دا په قبر کې هم په قبر کې چې عمل د خراب و نو بس دغه بر باندې چې دی نو مسلط کېږي دا ماران او د الله رسول وایي چې دغه مار تش په دې دنیا کې چې دی نو هسې معمولي چې دی نو پوکې وکړي پوکې تش پوکې وکړي د قبر دا مار نه دی د آخرت ده تش پوکې وکړي نو دا ځمکه نه ده دا په شینکې خپل پرېږدي ښه شینکې دومره خطرناک ایټم بم نه هم خطرناک دی ایټم بم چې په یو ځای باندې ور واچوې نو هغه به د یو وخته پورې شینکې نه کوي او دا به د قیامته پورې چې دی نو شینکې ونه کړي او نور پکې پیدې دا دي چې په دې فضا کې په دې دنیا کې جراثیم دي او زهریله مواد دي مواد هغه د انسانانو دپاره د ضرر دي نو دا ماران نه دي دغه راکاږي دا ضرري جراثیم دا زهریله مواد چې دي نو دا راکاږي په دې کې د انسان پیدا ده و یو سړي له وایي چې اپیم ورکړو نو هغه مړ کولو نو بس اپیم یې چې دی نو خوړلی و پې او هغه بېهوشه په یو ځای کې و په ټو کې پروت و خلک دې تللی و چې اوس به ایسته مړ شي مار راغلی و نو هغې ولې څه ټک ورکړی و چې چلی و نو هغه ایسته را ژوندی شو روغ رمټ شو هېڅ د اپیم هغه اثر نه و هغه دې ټول هغه مار چې دی نو راښکودو نو په دې کې چې دی نو پیدې دي ښه او یو کتاب کې ما لیدلو نو هغه بشر ابن حافي نه دی یا زنون مصري دی و زما نه ډېر وختي مې کتلو زنون مصري دی زما خیال دی دا یو نیک انسان تیر شوی نو هغه وایي زه او زما شاګرد نه دی یوسف بن حسین هغې شاګرد و نو هغه دا واقعه نقل کوي وایي موږ د یو نهر غاړې له تلو نهر غاړې له نو زموږ څه کپړې مپړې خپلې انځلې نو په دې کې اوس چې دی نو یو غټ لړم نه دی هغه د دې وچې نه را روان دی او د نهر غاړې له چې غاړې ته راورسېدو نهر غاړې له نو په دې کې یو سندخ نه دی هغه د دې نهر نه راووتو د غاړې له غاړې له راغی او دا لړم نه دی دا غټ لړم دا چې دی د دې سندخې دی شاته چې دی نو ور وختلو او په اوبو نشي پورې وتلی نو دې سندخې نه دی دې پورې غاړه چې دی نو د نهر نه پورې باستو نو وایي چې موږ دا منظر ولودو نو موږ ویلې څه چل دی په د دې اوس تحقیق پکار دی نو موږ پسې چې دی نو ورپسې شو وایي موږ هم د نهر بلې غاړې ته چې دی نو واوښتلو چې دا اوس چېرته روان دی اوس څه مسله ده نو وایي نهر نه بلې غاړې ته چې دا سندخ ورسېدلو دا لړم هلته کوز کو سندخه واپس په دې نهر کې غیبه شوله نو دا لړم اوس روان دی او لرې چې دی نو یو ونه ده دا ونې لاندې چې دی نو سړی پروت دی او بېهوشه پروت دی او د هغې طرف نه چې دی نو هغه یو مار چې دی نو را روان دی دې سړي طرف ته نو دا دواړه اوس په یو مقدار باندې چې دی نو ور روان دي نو دا مار دې سړي ته ور ورسېدلو نو د دې ځای نه چې دی نو دا لړم هم ور ورسېدلو نو دا لړم چې دی نو ایسته په دې مار باندې چې دی نو یو ټونګه ور ولګوله په دې مار باندې او دا مار باندې چې دی نو د یې وچې چلو په دې مار باندې چې دی نو زار وچلوله نو دا مار نه دی دا پاټک په هغه ځای کې ایسته مړ شو چې د هغه ځای کې دا مار مړ شو نو دا لړم واپس چې دی نو را روان شو نو وایي چې بیا موږ را روان شو نو سړی ودرېدله سړی خو بچ شو بیا موږ کاتله بیا چې نهر غاړې دا لړم را ورسېدو بیا ولې سندخه راله او بیا چې دی نو پورې غاړه چې دی نو را پورې باستلو نو وایي موږ بیا هغه سړی چې دی نو خواله ورللو سړی هم چې دی نو را پاسه و سړي ته مو وویله چې دا خو داسې چې دی نو کار وشولو په تا پسې یو مار را روان و چې چلوله او ته چې دی نو دې لړم چې دی نو هغه د دغې مار نه چې دی نو بچ کړلی نو هغه سړی هم سخت حیران شو او سړي وویله چې زه خو زه د الله چې دی نو غټ ګناهګار انسان یم او ما خو چې دی نو نشې کولې او زه د نشې په حالت کې چې دی نو دلته پروت وم او
نو سړی چې دی نو ایسته د هغه خپل هغه هر څه نه چې دی نو توبه وایستلله او الله طرف ته چې دی نو رجوع وکړله یعنې وایي زه چې دی نو غافله او مغافله د الله نه نو ای الله چې کم بندګان ستا نه غافل دي ته د الله د هغې داسې حفاظت کوې چې ستاسې نافرماني کوي الله ته د هغې داسې حفاظت کوې نو کم انسانان چې ستا اطاعت کوي او ستا تابعداري کوي نو ته به د هغې چې دی نو څنګه حفاظت کوې هغه به چې دی نو ستا څومره خوښي الله نو د هغه ځای نه چې دی نو هغې توبه ویستلله د ګناهونو د نافرمانو نه او د دې نشو نه او صحیح مسلمان شو وایي زه اوس ښار پرېږدم از نون مصري ته وایي زه ښارونو ته اوس نه ځم آبادۍ ته بس دنګلو ته ځم نور چې دی نو د الله تعالی بندګي به کومه او هر څه مې چې دی نو هغه مې پرېښودله نو خبره دا وه چې په دې کې پیدې دي ښه د انسانانو دپاره خو پیدې تا ته د څه شي ښکاري او د څه شي چې دی نو پیدې تا ته چې دی نو نه ښکاري نو داسې الله د دې نه ته څنګه انکار کوي چې په ځمکه کې څه دي نو هغې ستا د پیدې دپاره چې دی نو پیدا کړلي ښه جي ثم استوا بیا یې استوا وکړه قصد یې وکړو الی السماء اسمان ته فسواهن نو برابر یې کړل سوا سماوات و اسمانونه دا استوا نه ده دا د متشابهاتو نه ده ښه په دې باندې څوک نه پوهېږي څنګه الله تعالی استوا وکړله څنګه چې دی نو د هغې د شان سره چې دی نو ښایي د امام مالک نه چې دی نو چا تپوس وکړو چې استوا چې دی نو څه ته وایي نو هغه ورته وایي الاستواء معلوم وکیفیة المجهول والایمان واجب والسؤال عنه بدعة استوا معلوم نه چې قرآن بیان کړله خو کیفیت د استوا څنګه ده په هغې باندې موږ نه پوهېږو او په دې باندې ایمان لرل چې دی نو لازم دی واجب دی او د استوا په باره کې په دې کې سوالونه کول چې دا څنګه او څنګه نه دا بدعت دی ښه په دې کې به چې دی نو تپوسونه نه کوې نو د استوا معنی چې دی نو الله تعالی قصد وکړو ښه دا معنی صحیح ده قصد وکړو اراده یې وکړله او یو د مخلوق قصد او اراده ده یو د الله ده د مخلوق قصد او اراده نه ده هغه کله ناکله کوي او پرېږدي یې خو الله تعالی چې څه شي ته قصد او اراده وکړي نو هغه کار بیا کوي هغه کار بیا کېږي ښه اراده یو تبلیغیان وایي چېرته هغه بیان چې وکړي بیا هغه نومونه لیکي نو هغه نومونه لیکل هم د یو سړي نه چې دی نو هغه هېر شوی وایي خلک چې نه ځي او هسې وایي چې زما نوم ولیکه هغې ته وایي څه وایو وایي خلک چې نه ځي او هسې وایي چې زما نوم ولیکه دا اراده ټکی ته هېر شوی اراده نو دا اراده نه ده دا چې ته اراده وکړې دا یو قسم واده ده ګورې ښه چې ته وایې زه ځمه او زما نوم ولیکه نو دا اراده شوه که واده شوه او نو چې واده شوه نو بیا به چې دی نو دا بیا خامخا کې ګورې او بیا به چې دی نو داسې به نه وایي چې زه نه ځم او هسې مې چې دی نو نوم ولیکلو د دې وعدې په باره کې به نو بیا الله تعالی تپوس کوي ښه نو وعدې سر ته رسول پکار دي او که اراده ټکی نه وی قصد کومه نیت کومه وی لکه زما نیت ولیکه نیت داسې بیا وایي چې نیت ولیکئ لکه چې ارادې ولیکئ نو بیا چې دی نو دا وعدې شوې ګورئ ښه نو قصد یې وکړو اراده یې وکړه اسمان ته نو پته ولګېدله چې الله تعالی ځمکه مخکې پیدا کړله څنګه پته ولګېد والذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله تعالی هغه پیدا کړه ستاسو دپاره هغه څه چې په ځمکه کې دی دا ټول نو الله تعالی چې دی نو مخکې ځمکه پیدا کړه او بیا دا خبره چې الله تعالی استوا وکړه اسمان ته نو 7 سماوات و اسمانونه چې دی نو پیدا کړله و اسمانونه خو د اسمانونو نه پس چې دی نو دا ځمکه بیا وروستو خوره کړله ځمکه وروستو خوره کړله پیدا کړې اوله ماده بیا الله تعالی اسمانونو ته قصد وکړو اسمانونه چې دی نو پیدا کړله په 6 ورځو کې د اسمانونو نه بعد بیا الله تعالی چې دا ځمکه خوره کړله والارض بعد ذلك دهاها سورة نازعات چې دا په ذهن کې پروت دی بیا په دې آیاتونو باندې پوهیږي چې الله تعالی ځمکه اول پیدا کړله بیا اسمانونه بیا د هغې نه پس ځمکه چې دی نو خوره کړله ځمکه یې داسې پیدا کړله که بالنۍ یا پیړه سړی جوړه کړي بیا د هغې نه پس چې دی نو الله اسمانونه پیدا کړه اسمانونه پس دا پیړه نه ده دا یې خوره کړله دا ځمکه چې دی نو خوره کړله ښه جي اسمانونه څنګه دي د هغې کیفیت موږ ته نه دی معلوم نو ته څوک رسېدلی دي نو ته څوک تللی او نو ته ساینس چې دی نو رسېدلی دی
خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی چې په دې اسمان کې چې دینو دروازې دي او په قرآن کې مرضی چې الله تعالی وایي چې ما هر شی چې د اوبو نه پیدا کړی دی هر شی الله تعالی څنګه پیدا کړی د اوبو نه نو دې سده چې په دې اوبو کې دا اوبه چې الله تعالی پیدا کړی دې سره چې نو هوا پیدا کړله هوا چې نو پیدا کړل د دې کې د هوا او د اوبو چې موج والو او د دې نه چې نو زګ پیدا شو دا غي زګ او دا غي هوا په ذریعہ سره په دې کې خاورم پیدا شو لزمکا او د دې نه چې یو دوړه پیدا شو هغه ته دخان ویل کی قران هم وای اسمانون ته وایي دخانن دا یو لګي او یو دوړه وا دا غي نه چې نو الله تعالی بیا اسمانونه پیدا کړه او دا نور اوس پوغمې نه دي دام د دې اوبو چې نو هغه رڼا ده هغه سپینواله د اوبوغه دام دا غي نه چې نو پیدا دي ځکه چې الله په قران کې وای هر شی ما د اوبو نه پیدا کړی انسانان هم د اوبو نه پیدا کړلی حیوانات دغه شانته کې دا چنجي دا هر څه چې نو الله تعالی سره پیدا کړلی د اوبو نه چې نو پیدا دي نو دې ښکاري چې د اسمان نه دا د اوبو یو چپه ده چپه او د دې اسمان بیا نبی له سلام فرمایلی چې د دې مسافت نه ده دا 1500 کاله په دې مسافت ده د دې ځمکې نه چې اسمان ته ځي او د بیا د دې نتیجه نو بل اسمان ته ځي بیا د هغې د قمره مسافت ده 1500 کاله دغه شانته کې چې و اسمانونه دي و اسمانونه او چا ویل چې نو نه دي نو دا غلطه خبره ده بعضې تفاسیرو لیکلی امام رازي وایي نه دي اسمانونه نو هغو پکې کرسی او عرش چې دی نو دا حسابه یو نو اسمانونه چې دی نو ودي سبع سماوات و اسمانونه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې هغه دروازې وي هغې ته ختلی او پورته تلی نو اوس دا پته نه دا مونږ ته دا کم رنګ چې ښکاري دا د اسمان رنګ دی که دا د اوزون رنګ دی یو اوزون دی ګوره نو ښکاري داسې چې دا د اوزون دا نیله رنګ د اوزون دی اوزون یو ته الله تعالی بر لګولی دی یو ته دی هغه ته چې دی نو دا نور دا تیز شواګانې نه دي دا ښکته چې دی نو نه راپرېږدي بیا انسانانو ته ډېر نقصان دي حیواناتو ته نو هغه په دې تیزي د دې ته نه چې دی نو تېرېږي نو صفا شواګانې چې دی نو ښکته راځي خو انسان داسې کارونه وکړله چې هغه ته ته چې دی نو هم نقصان رسېدلی دی دې اوزون ته نه د الله تعالی څه دي انعامات دي سبع سماوات اے قصدن قصد وکړو اسمانونو ته یا اراده وکړله الله تعالی اسمانونو ته نو چې کله په دې پسله کې چې دی نو څه شی راشي اله راشي نو بیا به چې الله تعالی قصد وکړو کله چې دی نو اعلی راشي الرحمن علی العرش استوا نو بیا به څه برابر کو برابر شو نو چې اله راشي نو بیا به وایي چې قصد وکړو اراده وکړه سبع سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء علیم او د الله تعالی په هر شي باندې پوهه دی خجی بیا وته ګورئ کیف تکفرون څرنګه به تاسو انکار کوئ د توحید د الله نه او د بندګۍ د الله نه بالله د الله نه وکنتم امواتا او وی تاسو مړه نشت وی فاحیاکم نو الله ژوند درکو تاسو ته په دنیا کې ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کوي ثم یحییکم بیا به تاسو را ژوندي کوي د قیامت په ورځ ثم الیه ترجعون بیا به تاسو د الله ته واپس کړی شئ حساب کتاب ته والذی دا الله هغه ذات خلق لکم ما فی الارض جمیعا چې پیدا کړی دي ستاسو د پیدې دپاره هغه ټول شی نه په ځمکه کې ثم استوا بیا اراده وکړله الی السماء اسمان ته فسواهن پس برابر جوړ کړله سبع سماوات و اسمانونه وهو بكل شیء علیم او د الله تعالی په هر شي باندې پوهه دی اللهم احسن عاقبتنا